د کفر نظام چلیدی شي خو د ظلم نه. دا قول د حضرت علي رضی الله تعالی عنه دی او دا زموږ پرایم منسټر هم مونږ ډېر دا غنه اورېدلی دی. ډېر افسوسناکه واقع وشو. افسوسناکه ورته نه شم، شرمناک ورته ویلی شم چې یو پاکستاني شهري سره یو داسې سلوک کول چې هغه ماته نه ښکاري که په ځنګل کې ځناور هم د یو بل سره وکړي. ګوره الله تعالی موږ ته وطن را کړی دی، آزاد وطن دی، نو دا مقصد نه دی چې به د چا څونه پاور وي نو هغو نه زور به هغه ښایي. ډېر د افسوس سره دا خبره کوم، جس کی لاټي اس کی بینس، هغې ولې حساب روان دی. که تعلق دی په تعلق باندې تا ته ټیکټ هم میلاویږي، که په پاور کې ستا په لاس کې پاور وي نو د پاور دی چې تو څنګه استعمال کول غواړې هغه تو کولی شي. دا یو څو خلک دي، د دغې خلکو د وجې نه بیا پوره ډپارټمنټ بدنام شي. یو کس را لګي په سوشل میډیا باندې پولیس ډپارټمنټ ته کنځل کوي، غلطه کوي. د دې لپاره طور طریقه پکار ده. کنځلو شو، ستا سایبر کرایم ډپارټمنټ شته، کس راونیسئ، هغه باندې اف آی آر کټ کوي، عدالت ته پیش کوي، عدالت پرېږدي چې هغه ډیسایډ کړي چېرې دې کس څه سزا ورکوي. یا تاسو وغوښتو، تاسو ووالو، تاسو پې معافي وغوښتله، بس ټیک شو. د ویډیو جوړېدو څه مقصد او د ویډیو جوړېدو بیا د وایرل کېدلو څه مقصد؟ دا کس که تاسو وجلی وی نو شاید دونه تکلیف په دوی ته نه وي، دا تاسو د ټول عمر دپاره دا کس مړ کړو. او داسې په ځنګل کې ځناور هم نه کوي. نن چې څنګه د کې پي پولیس وکړه، ګوره دا به دوه درې کسان خو پوره ډپارټمنټ د کې پي پولیس څونه قربانۍ به د دې خاورې دپاره څونه قربانۍ ورکړي، خو د دوه درېو کسانو د وجې نه پوره ډپارټمنټ ته خلک کنځل کوي. نو زه وایم چې بهی دا زمونږ وطن دی، زمونږ خاوره ده، نو خدا را دا کم کسان چې دا سوچ کوي کنه چې جس کی لاټي اوس کی بینس، دا چې څو پورې بدل شوي نه کنه. ادارې زموږ موجوده حکومت ته وایي زه تنقید په چا نه کوم، خو موجوده حکومت ته وایي چې موږ ادارې سیټ کړی کنه. دا خلک سیټ کول غواړي، دا چې کوم په وردۍ کې بدماشان دي کنه دا سیټ کول غواړي. سبدا د عام کس شهري سره کې ګوره د شهري د دو سرزونې دم دوم ډېر غلط کار کړی چې تو راځي او ګنده او کنزل وینا کې په سوشل میډیا باندې کنه. دغه غلطي وکړه، خو زموږ پولیس ډپارټمنټ د دې لک نه غټه غلطي وکړه. دونه دغه کنځل وکړل، د دې غریب سره هغه کار وکړو چې ټول عمر به د چا سره مخ چاته ونه ښیي. نو خدا را ځنګل قانون نه دی او نه ځنګلیان یو مونږه، دا زموږ وطن دی، زموږ خاوره ده. که تاسو په یو عهدو باندې او تاسو له الله تعالی پاور درکړی دی نو دا هم د عوامو د وجې نه تللی دی. د عوام دا خلک سلیکټ کړي دي او دغې خلکو بیا تاسو په دغې ځګونو په دې کورسو باندې رایستې. نو دا سوچ مه کوئ چې یاره تاسو د کورسو دغه تلي نو پته نه وي چې تاسو د بل دنیا نه راغلي. د بل دنیا خلک نه یې، هم د دې ځګي خلک یې، هم د دې خاورې بچي الله د عزت درکړی. نو کم از کم دا خپل کورسۍ او د خپل حیثیت له قدر وکړئ او د خلکو ته د ځناورو په نظر مه ګورئ. زه برپور مطالبه کوم، اوس نیوز واورېد چې معطل شوی. معطل څه معطل شو؟ د دو خلاف دی کاروایي وشي. معطل باندې صرف کار نه کېږي. اوس چاته څه پته چې معطل شوی دی په میډیا باندې راله، د دو خلاف دی کاروایي وشي او دا د پوره پبلک ته وښیي چې آینده دپاره څوک په وردۍ کې داسې کار ونه کړي. په دې باندې زموږ چې څونه پولیس ډپارټمنټ دي، زموږ وروڼه دي قربانیانې ورکوي د دې خاورې دپاره، په دې چیک پوسټو باندې ولاړي، زموږ په دې کلي کوڅو کې ګرځي، زموږ د حفاظت دپاره ګرځي، د هغو په لمن باندې هم داغ لګي. هغې پولیس والا هم بیا خلک په ښه نظر نه ګوري. نو که موجوده حکومت د دغه دوه درې کسان چې کوم دی چې د ظلم زیاتی کړی دی، که په دو خلاف په صحیح اکشن وانخیستو، سخت اکشن، او د عوامو ته ونښول، نو یاد ساتئ هم د دغې دوه درې پولیس والا د وجې نه به پوره ډپارټمنټ خلک یادی او پوره ډپارټمنټ ته به خلک په سپکه ګوري. نو زه زما دا درخواست دی د وزیر اعلی صاحب نه هم، موجوده حکومت نه هم، د ادارو تاسو وعدې کړي چې ادارې هم ټیک کړئ. د څو پورې چې پکې داسې ګنده خلک ډېر د بخښنې سره دا خبره کوم، د ادارې ماته نه ښکاري که دا ټیک شي. جزاک الله خیر.